الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا رضي الله تعالى عنه. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وعن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا من علي رضي الله تعالى عنه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، تیر بیان په دې خبره باندې شو چې 35 هجری کې باغیانو حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی الله تعالی عنہ شهید کو. د هغې په سباله باندې څلورم خلیفه د مسلمانانو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ بیعت وکړه شو. هغه خلیفه شو د مسلمانانو، یعنی څلورم خلیفه د مسلمانانو څوک ته؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. دا ځان سره یاد ساتئ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د حضور علیہ السلام د خوږ ترو د ابو طالب سے بچیو، او دا هغه صحابي دی چې 10 مبشره بالجنه کم لس صحابه کرامو له چې د جنت زیری ورکړه شوی، یو پکې حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ دی. د حضور علیه الصلاۃ والسلام د تر زوی زومیم دی، او په مواخات کې حضور علیه السلام خپل رورم ګرځولی دی. د ټولو نه اول چې اسلام راوړلی په ماشومانو کې هغه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی چې د 10 کالو په عمر کې د اسلام راوړلی، مسلمان شوی دی، او یو د غټو علماو نه دی، زهادو نه، د خطبای معروفین نه. او حضور علیه السلام ته به چې چا قرآن جمع کولو وړاندې کولو به یې ورته، یو پکې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د 10 کالو په عمر کې د اسلام راوړل، او چا ویلي 9 کاله یا 8 کالو په کې یو قول شته.
جلال الدین سیوطی رحم الله تاریخ الخلفاء کې مختلف اقوال لاغستی او د چرته د بوتان عبادت نو کړي کما شومو کنه د چرته د بوتان عبادت نو کړي د حضور علیہ السلام سره تمام جنگونو ته بدر ته احد ته د تبوک نه علاوه تقریبا ټول ته د حاضر شعر په تبوک واقع براشي چې حضور علیہ السلام د په مدینه منوره باندې خلیفہ کړه او پاتې کړه او په احد کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته 14,000 تقریبا په دمانې لګېدلي خیبر کې ول حضور علیه الصلاۃ والسلام جنډ ورکړ ول د په لاس الله فتح کړل او د حضور علیه السلام سره ډیر زیات محبت امام بخاری رحم الله صحیح بخاری شریف کې ذکر کوي حضور اسلام یو پیر کور ته راغی مختلفو ځینو کې دا حدیث راغسته دی فاطمه رضی الله تعالی عنها نه چې د حضور اسلام کشر لور مبارک وا او ډیر زیات محبت د هغه سره هغه دل ورکړو په د باندې واده وا فاطمه علی چې شو رضی الله تعالی عنهما یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره واړولې هغه خپشه دی د کور نه وته دی حضور الاسلام یو کس ولې علی وګوره و چې لا جمعات کې ډډوال لودره یا رسول الله جمعات کې وګدره دیوال ته ډډوال لا خاو خلیشه خاوري د تندي مبارکه په وجود په دې خاور لګیدل حضور الاسلام لا د وجود مبارک نه ولا خاور ته کوئی قم ابا تراب د خاور پلاره پاسا سبحان الله حضرت علی رضی الله عنه فرمایي امام بخاری رحم الله دا حدیث ذکر کوي په مختلف ځینو کې چهره ان كان احب اسماء علي رضي الله تعالى عنه اليه ابا تراب وان كان لا يطرح ان يدعى بها وعلي رضي الله عنه ته په ټول نمونه کې ابو تراب غورو خو پټي بډیر خوشاله دو چې چا به आवाज کو خوشاله بو ابو تراب ولې دونه خوشالهږي وای ځکه چې حضور الاسلام زما محبوب راته دالو ویل سبحان الله او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نا تقریبا 586 احادیث چې هغه دنه نقل لي د زامن حضرت حسن حضرت حسین محمد بن الحافیہ رضی الله تعالی عنهم دیو عبد الله بن مسعود سے ابن عمر سے ابن عباس سے ابن زبیر ابو موسی ابو سعید زید بن ارقم جابر بن عبد الله ابو امامه ابو هريره رضی الله تعالی عنهم مختلف دي صحابه کرامو دغه مختلف روایت چې هغه نقل کړل او دومره فضایل دي د حضرت علی رضی الله عنه امام احمد بن حنبل رحم الله فرمایي چې د علی رضی الله عنه چې څونه فضایل راغلي دونه فضایل د بل چانه دي راغلي مختلف روایت دي ځکه دی امام بخاری رحم الله دا روایت ذکر کړل امام مسلم رحم الله دا روایت ذکر کړل حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په غزوه تبوک کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خلیفہ کړو نو ددنه د عرض کوي یا رسول الله تاسو خلیفہ کړم په نساء او صبيان په خزو کې او په بچو کې زپات کړم د بړو سره حضور علیہ السلام ته فرمای اما تردا ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غیر انه لا نبي بعدي و ای علی ته بدی خبر نه خوشاليږي چې ته زمانه د شي لکه هارون علیہ السلام چې د موسی علیہ السلام په سره کوم واسطه او رابطه خو په غیر د دینه چې زمانه رستو بل پیغمبر نشته ده نور هغه واسطه به تر زما استاد ته په دې خوشاليږي او دا روایتم امام بخاری رحم الله ذکر کړل امام مسلم رحم الله ذکر کړل حضرت سال بن سعد رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ورځ د خیبر باندې فرمایل لا اوتین الرايه غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله سورج جنگ شوه فتح نه ده شوه تکلیف ته پریشانی دا حضور علیہ السلام فرمایي زب ضرور به ضرور لا اعطینا نون تاکید لام تاکید بانون تاکید ثقيله ضرور به سبا ز جنډ ورکوم یو د سکستا
چې هغه به د الله او د الله د رسول سره محبت کوي او الله او د الله رسول به د هغه سره محبت کوي. ټول خلکو شپه تیره کړه، ټول صحابه کرام هر یو چې دا به چاته ورکوي، هر یو چې دا بشارت د حضور مبارک د خولې نه چې دا ماته حاصل شي. کله چې سبا شو حضور علیه السلام فرمایي هر کس امید ساتي چې دا به چاته به آواز کوي شاید چې ماته وشي. حضور علیه السلام فرمایي این علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه، علی رضی الله عنه کم ځای دی. یو کس عرض کوي یا رسول الله هو یشتکی عینیه، دا هغه په سترګو باندې تکلیف ته سترګې خوږ شوي دي، سترګې نشي کولاوالی. حضور علیه السلام یې تاسو راولی چې وایي کله د حضرت علی رضی الله عنه راوست. فبصق رسول الله صلی الله علیه وسلم فی عینیه، حضور مبارک لاړې مبارک راواغستې او د هغه په سترګو کې واچولې. ودعا له او دعا یې ورته وکړه فبرئ، داسې جوړ شو حتی کأن لم یکن به وجع، ګویا که په ده باندې د سره درد نه و. بیا وله جنډه ورکړه ویزه عقل حضرت علی رضی الله عنه په لاس باندې الله فتح وکړه. مسلم شریف کې راځي حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د آیت نازل شو ندعو ابناءنا وابناءکم، سوره آل عمران کې الله فرمایي 61 نمبر آیات ته چې ته دوی ته ووایې محبوبه چې مباهله کو، تاسو موږ بخپل ځامن ناولو، تاسو خپل ځامن ناولئ. حضور علیہ السلام آوارا و علی رضی اللہ عنہ تاوازو کو فاطمہ و حسن حسین تا او اللہم هؤلاء اہلی، یا اللہ دا زما اہل لے. امام ترمذی رحم اللہ روایت ذکر کئی دا حضور علیہ السلام نا نبی علیہ السلام فرمائی من کنت مولاه فعلی مولا، زچی دچا مولائی منو علی رضی اللہ عنہ بدا هم مولائی. نور روایت امام احمد رحم اللہ دا روایت ذکر کرلے. حضور علیہ السلام فرمائی دا مختلف صحابہ کرام دا نقل لے اللہم والی من والاه وعاد من عاداه، یا اللہ سوک چی دا علی سر محبت کئی یا اللہ تو سر محبتو کے، او یا اللہ سوک چی دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دشمنی کئی یا اللہ تو سر دشمنیو کے. بل حدیث مبارک کی راضی امام ترمذی رحم اللہ فرمائے او امام حکیم رحم اللہ دا حدیث ذکر کرلے دا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام فرمائے اللہ امرنی بحب اربع، اللہ ماتا دا سلور کسانو پا محبت حکم کرے او دا خبر کرم چی اللہ دا دیو سر محبت کئی. صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمہم لنا، دا دیو نمون منگ توالا. حضور علیہ السلام فرمائے علی منہم، یو علی پا دغا سلورو کے دے. درے پیرے داوے اب یا حضور علیہ السلام فرمائے ابو ذر مقداد او سلمان رضی اللہ تعالی عنہم دادی. بل حدیث مبارک کی راضی امام نسائی رحم اللہ، امام ابن ماجہ، امام ترمذی رحم اللہ دا حدیث ذکر کی حضور علیہ السلام فرمائے علی منی وانا من علی، زدا علی نیما او علی زمان دے. بل حدیث مبارک کی راضی امام ترمذی رحم اللہ ذکر کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائے کہ حضور علیہ السلام کل دخل اصحاب په منځ کې اخوت قائم کو. علی رضی اللہ عنہ راغے تدمع عیناه، سترګونه اوښکې رابهیږي. یا رسول الله اخیت بین اصحابک، تا د اصحاب په منځ کې مواخات او ورورولي قائم کړه. ولم تؤاخ بیني و بین احد، او زما سره د چا مواخات او ورورولي برابر جوړه نه کړه. نبی علیہ السلام وته فرمای انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی ته زما په دنیا او په آخرت کې رورې. سبحان اللہ، د حضور علیہ السلام رور چو په مواخاتو کې. نورم حدیث مبارک کی راضی امام مسلم رحم اللہ دا حدیث ذکر کے حضور علیہ السلام فرمائے چې دا علی رضی اللہ عنہ سرا علی رضی اللہ عنہ فرمائے چې لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق، زما سره چې محبت کوي هغه به مؤمنی او چې زما سره دشمنی کوي هغه به منافقی. ځکه امام ترمذی رحم الله حدیث روایت ذکر کړي د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ نه. هغه فرمایي كنا نعرف المنافقين ببغضهم عليا، موږ منافقان په دې پیژندو چې د علی رضی الله عنه سره بغض او دشمنی کوله. الله دې موږ ته د ټول ثواب او بالخصوص د علی رضی الله عنه خصوصي محبت نصیب کړي. بل حدیث مبارک کی راضی بازار دا روایت ذکر کړل
امام طبرانی رحم الله په موجم اوسط کې دا حدیث مبارک ذکر کړل. جابر بن عبد الله رضی الله عنه نے روایت ته او امام ترمذی رحم الله امام حاکم د حضرت علی رضی الله عنه نے دا روایت ذکر کړل. فرمایي حضور اسلام فرمایل انا مدینه العلم وعلی بابها، زد علم خاریم وعلی دروازه ده. نور مختلف دغه کې راځي. حضور علیه السلام په یو موقع باندې امام حاکم رحم الله دا حدیث ذکر کړل چې حضور علیه السلام کله د یمن ته لېږو، یا رسول الله سلام دی زه خو ځوان یم، زه به څنګه فیصله کوم، مال خو قضا نه راځي. حضور مبارک ولا په سینه مبارک داسې لاس وو او اللهم اهد قلبي وثبت لسانه، خدای اړه د هدایتو کې او جبه مضبوطه کې. نو دې قسم خوري زماري په خدای قسمی چې زه چرته په یو فیصله کې شکی شې نه، ما ډایرکټ په فیصله کړل او صحیح نه کړل. سبحان الله. ابل حدیث امام طبرانی رحم الله امام حاکم رحم الله حدیث ذکر کې د عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهما نا فرمای النظر الى علی عباده، علی رضی الله تعالی عنہ ته نظر کول هم عبادت ته، قتل وته هم عبادت ته. بل حدیث مبارک کې راځي حضور علیہ السلام فرمای امام بزار امام ابو اعلی رحم الله دا حدیث مبارک ذکر کوي من آذى عليا فقد آذاني، چاچه علی رضی الله عنه ته تکلیف ورسو نبی علیہ السلام فرمایي د ماته تکلیف ورسو. او بل حدیث امام طبرانی رحم الله ذکر کوي من احب عليا فقد احبني، چاچه د علی رضی الله عنه سره محبت کو، حضور فرمایي د حضور علیہ السلام فرمایي د زما سره محبت کو. ومن احبني فقد احب الله، او چاچه د ما سره محبت کو نو هغه د الله سره محبت کو. ومن ابغض عليا فقد ابغضني، او چاچه د علی سره بغض کو، علی رضی الله عنه سره د زما سره بغض کو، او چاچه زما سره بغض کو فقد ابغض الله، د الله سره بغض او دشمنی وکړه. بل حدیث امام احمد رحم الله امام حاکم رحم الله ذکر کوي فرمایي نبی رسول الله فرمایي من سب عليا فقد سبني، چاچه علی ته کنزل وکړو د ما ته کنزل وکړو. د علی رضی الله تعالی عنہ دا شان دی لوی مرتبه ول الله جل جلاله ورکړي وا. دا مسلمانانو څلورم خلیفہ چې کله د خلیفہ شو، خوارج په دغه وخت کې راپورته شو او د حضور علیه السلام د وخت نو لګ دغه وخت کې بیا ډېر غټ زور او حضرت علی رضی الله عنه خپل زوی حسن رضی الله عنه ته چې حضور علیه السلام په خوب کې لیدل ویګا. بیا مؤذن داخل شو، حضرت علی رضی الله عنه ته یا وای الصلاه د مانځه ټیم دی. علی رضی الله عنه د دروازې نه وروت आवाज وکړ ایها الناس الصلاه الصلاه، خلق مانځل لازم مانځل لازم. ګوره مونږ دومره اهم عبادت ته حضرت عمر فاروق سے په واقع کې مونږ ویلو چې هغه هم مانځه کې شهید کیږي، بیا په وینو په حالت کې راځي او د جې په سب کې ودرېږي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دغه ځای کې عبدالرحمن ابن ملجم چې او د متعلق مستدرک کې واجب او خیر هغه د سودی په روایت سره چې عبدالرحمن ابن ملجم د چې په یو خارجي خزبانی مین شو، ناغینم قطوامو د وسره نکاح کو 3000 درهم ولا مہر کې ولا 3000 درهم مقرر کړو او یو دا خبره مقرر کړه هغه وته چې تبع علی رضی الله عنه به وجنی خارجي خزي. ځکه د پرزدق شاعر بیا څه شعرونه ویلي قطام چې کوم راځي و ضرب علی بالحسام المصمم، هغه دغه اشاره کړله. نو هغه ظالم ولګي عبدالرحمن ابن ملجم دی په تور باندې و تور د سر ل راواچوله او بیا مطلب دا چې ورځ نیمه دیو جمعې په ورځ تقریبا دیواله جمعه په بیا د اتوار په ورځ دی وفات شو. حضرت امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنهما حسنین و کریمین د غسل ورکو او عبد الله بن جعفر رضی الله عنه د وراره سره هم او جنازه په حضرت حسن رضی الله تعالی عنه وکړه او په دار الاماره په کوپه کې د شپې د دفن شو. او چا دا خبره کړل چې رام نه علی رضی الله عنه قبر عمی قبر علی لالا ينبشوا الخوارج، د قبر پټ کو چې را خوارج د قبر نه ونه باسي. او بعض روایتو کې دا راځي چې د کله د حضور اسلام روضه مبارکه طرف ته راغسته او چې کوپې نه چیرې د دلته بدپن کو وای په دې کې مطلب دا کم اسوره چې هغه داسې او خو دغه او خو بیا پته ونه لګیره د اړو پته ونه لګیره. ځکه بعض خلکو وریاض کې څوک یو څوک بل څه، خو بهر حال هغه چونکې د خوارجو خطرونو داین الله جل جلاله پټو ساتلو. او حضرت علی رضی الله عنه چې کله شهید شو دا 40 هجری و تقریبا د عمر مبارک چې یا دغه کالو 36 سال د عمرو نه 63 سال د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمر او بعض روایت کې راځي چې 64 سالو، بعض کې راځي چې دغه کالو 65 سال د عمرو، بعض نور روایت پکې مشته د
67 68 پورې داسې اقوال چې 69 پورې داسې اقوال پکې شته. نو په هر حال نو مطلب دا دی چې او د بعضې اقوال پکې دغه هم راغلي د 57 او د 58 سال. خو په هر حال حضرت علي رضی الله تعالی عنہ په 40 چې حضور اسلام فرمایي چې خلافت زمان وروسته به 13 کاله عقب پوره شو او بیا دې شهید شو. الله جل جلاله دې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ هغه کامل محبت موږ ته نصیب کی او کامل اتباع دې الله موږ ته نصیب کی. او هغه عبدالرحمن ابن ملجم بیا مردار کړی شو او وهلی شو هغه به بس شکر په دې باندې خارجي و. یاره زما د لاس یو د حاکمان مقرر کړلي او زما د یو دغه د لاسه زما د لاسه یو دغه چې دی هغه نعوذ بالله د شرک نسبت په ورته کوو چې هغه ما وجلی. الله جل جلاله دې د حضرت علي رضی الله عنه کامل محبت ټول صحابه محبت دې الله موږ ته نصیب کی. الله دې موږ د صحابه د بغض نه د دشمنۍ نه موږ په امان کې. واخر دعوانا ان الحمد لله.